دا درې څیزه به د عرش ته لاندې په ورځ د محشر ډېره سخته ورځ به وي. بعضې روایاتو کې بخاري شریف روایت دی چې خولو کې به خلک دې سر ته به دا خوله راورسي دې ځایونو ته او غیر چاپیره به ترېنه فرشتې د اسمانونو ولاړي منځ کې به دا انسانان او په دغه ټیم کې به درې څیزونه د عرش ته لاندې. د عرش ته لاندې د کېدو مطلب دا دی چې د دې دریو څیزونو دا خبره به قبلیږي چې دوی څه وایي هغه به منظوریږي. نو یو به قرآني، یو به امانتي او دریم الرحیم هغه به رشته داري. دا رشته داري به د عرش ته لاندې دا مې تره دی، دا مې ماما دی، دا مې د ترور زوی دی، دا مې وراره دی، دا مې خور ده، دا مې وریره ده، دا مې خورزه ده، دې ته رشته داري وایي. دا رشته داري چې ده معلقة بالعرش حدیث مبارک کې به راځي دا به په عرش پورې نښتي او آواز به لګي په میدان محشر کې تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې زه په دنیا کې یو پیوس کړی وم الله زما خیال یې ساتلی و الله نن یې د خپل رحمت سره یو ځای که. الله چا چې په دنیا کې پرې کړي وم کټ کړي وم یا الله نن یې د خپل رحمت نه لرې که. دا صله رحمي به رشته داري به د عرش د لاندې ورځ د محشر به یو دا آواز به وشي ټوله دنیا به جمعي ملائک به ولاړي د اول اسمان د دویم د دریم او د هغې په مخ کې به دا آواز کوي. نو رشته دار سره رشته داري پالل دا واجب دي، دا لازم دي او د رشتې کټ کول دا ګناه کبیره ده. رشته ډېر خوږ څیز دی، دا په معمولي خبرو کټ کول نه دي پکار. ما ته واده کې غږ نه و کړی، ما ته کویدن کې غږ نه و کړی، دا څه خبرې دي؟ دا معمولي خبرې دي او دا رشته داري ډېر خوږ څیز دی. سبا به هغه رشته دار نه وي، دا رور به دې نه وي او پلار به دې نه وي، بیا به ډېر خفه یې. ما ته خپله یو رشته دار دې مقبره کې یو ورځ مونږ دې مقبره کې وو، ما رشتې باندې تقریر وکړو، یو رشته دار ما سره سیټ ته شو د بل کلي و دلته دعا له راغلی و. ما ته وی مولي صاحب زما مشر رور دی او ما سره یې نالګي ده، زه ورسره چې روغه وکړم مې ښه ده زه به رسره هم لاړ شم. یقین وکړئ چې په مقبره کې په ژړا شو. ما ته وی اگر چې هغه رور ما ته غږ نه کوي خو بیمار دی، زه واماسې نه که دیسې د هغه جنازه یې سبا او قبر ته یې کوز کو زما ورسره نالګي. بیا څومره سړی خپی په خپلو لاسو یې روالي او په قبر کې یې کیدي او جنازه یې کوي او غږ غوږ ورته په لار کې نه کوي. دا څومره د افسوس خبره ده. نو په معمولي خبرو باندې رشتې کټ کول نه دي پکار. دا ډېر دروند څیز دی رشته پالل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی رشته پالل ګورې دا نه دي چې رشته دار تا ته غږ کوي نو ته به ورته کوي. دا خو رشته پالل نه دي، دا خو بدله ده. هغه غږ کوي جو ته کوي، دا خو ته هغه له بدله ورکوي. وی رشته پالونکی دا دی چې هغه ورته غږ نه کوي او ته ورته غږ کوي، هغه تا ته غږ نه کوي او ته غږ کوي. رشته پالل دې ته وایي. اجر به دې سړي ته میلاویږي د رشتې پاللو. نو رشته داري پالل دا ډېر قیمتي او درون حکم دی د الله. حدیث مبارک کې راځي وی په هغې قوم باندې رحمت نه نازلیږي چې په کم قوم کې قاطع د صله رحمۍ موجود دی. یو جماعت دی، یو ټوله ده او په هغې کې یو کس داسې موجود دی چې د هغه د رشته دار سره نالګي ده، نو الله د غونډ قوم باندې رحمت نه راوړي چې یو قاطع د صله رحمۍ پکې ناسي. دا ډېره متعدي ګناه ده، دا ډېره لویه ګناه ده. خو کمې څه دی مونږ وایو دا رشته دار به ماله راځي، دی وی ماله به راځي، هغه وی ماله به راځي، دی وی ماله به راځي، هغه وی ماله به راځي. نو دا خو نه کیږي. حدیث مبارک کې راځي من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله.
چا چې عاجزي وکړله د الله د رضا دپاره الله به یې اوچت کي چا چې تکبر وکړو الله به یې ښکته راګزار کي یاد ساتئ علما وایي چې دوه رشته دار دي او نالګي ده دې کې دا یو وی ماله به راځي هغه بل وی ماله به راځي نو په دې کې چې کوم ړومبی روان شي او نیت ده وکړي چې دا د الله حکم دی زه یې ژوندی کومه او نن زه په خپله باندې ورځم ای به زه د هغه ته کمزوری ښکاره شم او د هغه خواله لاړ شي چې دا د الله حکم دی زه په دقې بنیاد راغلی او هغه ځان ګڼي غټ چې ماله به دی راځي او دی ورله ورشي علما وایي دی د ځان سره ولیکي دا تاریخ دا ټیم دی ولیکي چې زه دله تلی ومه دوی ماله به راځي دا سړی به لا ژوندی چې الله به دقه رشته دار د ده مخې ته ذلیله کوي یو ورځ به راځي دی به ده ته ذلیله کیږي ځکه د الله حکم دی او دی وی ماله به راځي او دی وی د الله حکم دی زه وله ورځم نو معمولی خبرو باندې رشتې کټ کول نه دي پکار رشته ډېر خوږ څیز دی حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی عم الرجل سنو ابیه پلار دا تر د سړي چې دی دا د پلار په مثل دی دا د پلار په مثل دی دا ډېرې خوږې رشتې دي دا معمولی خبرو باندې کټ کول نه دي پکار او دا داسې ګناه ده چې د دې اثر په کور کیږي د دې په محله کیږي د دې اثر په ټول کلي باندې کیږي د یو سړي د وجې نه په غونډ جماعت په خلقو رحمت نه راوریږي د یو کس د وجې نه په ټولو باندې رحمتونه بنوي نو پکار ده دا د الله یو عظیم حکم دی چې دی کې سبقت وکړو رشته دارۍ د رشته دار سره وپالو نو دی آیات مبارکه کې دغه خبره رب العالمین ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا آباءکم منی سی پلاران خپل و اخوانکم اورون خپل اولیاء دوستانه به ورسره نه کوئ بیا رشته به ورسره بیا ګورئ نه پالئ کله ان استحبوا الکفر علی الایمان که دی غوره کوي کفر په ایمان باندې نو بیا ورسره دوستی حرامه ده نه به کوئ ورسره بیا ومن یتولهم منکم چا چې دوستانه وکړله تدوی سره منکم ستاسونه نو فاولئک دغه کسان چې دي هم الظالمون دا به ظالمان وي دا به د الله د حکم نه روګردانه وي او د الله د حکم نافرمانی به کوي